السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب میاشت روژې ده او په دې میاشت کې چې ډاکټر صاحب د معدې مریضانو ته ډېر زیات تکلیف وي، لکه خلکو دا کړایانې او دغه قسم قسم خوراکونه کړي وي. د چا چې دی تروې اوبه خوله راځي، د چا چې دی معده سوځي، کله چې دی ډرقې ورځي، د چا چې دی معده باندې چې دی روټۍ بوج کېږي. نو دې معدې پیشنټ ته تاسو ویل غواړئ؟ ډېره مننه. آباد اوسئ. ډېر ښه کوېسچن دی وکړو. د روژې میاشت ده او دا کامن مسلې دي. ځینې خلک ډېر زیات په دې کې اخته دی. زیات خلک موږ ته راځي هم د معدې ده مریضان چې کوم دی په دې وجه باندې موږ ته راځي او دا قسمه خبرې موږ ته کوي. نو د دې لپاره په هومیوپیتیک کې ښه ټریټمنټ کېږي. دا خو تا خو ووایې که نه، کازس خو تاسې هم ووایې، خو د هغې لپاره ټریټمنټ په هومیوپیتیک کې کېږي. په هومیوپیتیک کې فرق ستاسو د سهولت لپاره رمضان میاشت ستاسو د سهولت لپاره تاسو 4 میډیسن ښیم. دا سیلر شربت دی، یو قاشوغه سهار، یو غرمه، یو ماښام. د کمال کپ نه دی، 3 ټایمه دا خورئ. دا ګیسټروزي ډراپس دی، دا 10 څاڅکي سهار 10 ماښام قطرې په اوبو کې اچوئ او په نهره باندې سهار ماښام په پیاله اوبو کې دا استعمالوئ. دا د ګیسټروپکس، دا د مکټم کپنۍ ګولۍ دي، 2 ګولۍ سهار 2 غرمه، 2 ګولۍ سهار او 2 ماښام، ځکه چې روژه ده. دا چیچئ دې سره به انشاءالله. او دا د مکټم کپنۍ یو ټکی دی T1 ورته وایي، صحیح ده. دا ورسره هم استعمالولی شئ. دې نه علاوه که پلس که ستاسو ته ډېره مسالې په کولمو کې د اوازونو دغه د خبره کوئ، نو ستاسو سهولت لپاره دا وایم چې د دې HR دا پروټین چې دی دا مسعود کپنۍ دا استعمالولی شئ ورسره، او دا HR7 دا ورسره هم استعمالولی شئ. دا مې ستاسو سهولت لپاره دا میډیسن تاسو ته کېښودل. دا دوايانې ستاسو لپاره د معدې د مسلې لپاره ډېرې افیکټیو میډیسن دي. انشاءالله ګزاره به کېږي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د مزید ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله خیر.